السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو غټ اختر مبارک شه. زمونږ د کفنې قرباني تاسو لیدی شئ چې ډیر په خوشحالۍ سره قرباني وشوه. ویډیو لایک کې مخکې شیر کې او چینل سره سبسکرایب کې او ټیک ټاک فالو کې لایک کې او کیمنټس لازم وکړئ. تاسو جی زمونږ د کپنې قربانۍ کتی شئ چې یو یې غویی راوستی او لس چیلي یې راوستی دي. نو تاسو زمونږ د کپنې چې کم ورکر لیبر دی سټاف والا دی ټول لاغلی دي ښه په خوشحالۍ د زړه نه کار کوي. دا دی قاضي شاهد امین خمدر صاحب ستاسو دپاره ښکلې ښکلې ویډیوګانې راوړي. تاسو یې ښکلې ویډیوګانې کتی شئ په د چینل. نو ښه په خوشحالۍ ګورئ او لایک کوئ ویډیو. مونږ له د لایک په ذریعه حوصله راکوئ. چې تاسو کتی شئ دا ټول ملګري لګیا دي ښه په خوشحالۍ کار کوي. ماشاءالله ډیر ښکلی کار خو زر ختم شو او ډیر په خوشحالۍ سکون سره هر یو شیز سنبال شو. خنداګانې ټوکې ټکارې غصې جګړې هر څه پکې وشول. چا پکې جګړې چا خنداګانې چا مذاق چا پکې سرونه چا خپې واغستل. نو ډیر خوند یې وکړو ډیره مزه یې وکړه. څوک خفه شو او څوک خوشحاله. زه خو پکې شکر دی الحمدلله ډیر خوشحاله شومه ځکه چې نن ډیره زیاته مزه وکړه ډیر خوند یې وکړو ځکه چې مزاحیه او مذاق والا انسان یمه. نو ما پکې ډیر زیات مذاق کړی دی او خلک مې وخاندول څه مې پکې غوسه کړلو چا پکې کیلې وخوړې غوسه شوي وو. بس مونږ خو مذاق والا خلک یو. څوک راته غوسې کي نو کی به مونږ خپله مذاق خپله عادت به نه پرېږدو ځکه چې خپل عادت خپل مذاق چې ستا د وړوکوالي نه کوم عادت وي که هغه ته پرېږدې نو انسان بیا خرابیږي کمزوري کیږي سکون زندگی بیا نه وي. چې د وړوکوالي نه د کم انسان څه عادت وي نو هغه بیا هغه ټول عمر هغه عادت وي. صحیح شو. الله دې مونږ ټول ښه ساتي روغ جوړ صحتمند او د هر قسم بیمارۍ نه دې الله تعالی مونږه وساتي. ټولو مؤمن مسلمانانو ته دعاګانې کوي دعاګانو کې یاد ساتئ. دا زمونږ د کپنې قربانۍ دي. مونږ ټول ملګري راغلي یو ښه په خوشحالۍ سکون سره لګیا یو. الله خیر وکړو او ښه مزیدار په خیر خیریت سره لس چیلي او یو غویی سنبال شو. ډیره مزه وکړه. بارایي کسان هم ښه ډیر راغلي وو د کپنې کسان هم ښه ډیر راغلي وو. د حکیم کاظم مرسل لګیا دی توکه ورسره ده توري ورسره خوله وواله خو ډیر خوند یې وکړو. نور کسان هم ولاړ دي مشورې ورکوي. ګوره ورته دا چیلي دي تاسو لیدی شئ قاضي شاهد امین خمدر صاحب لړو ګوره ښه دې څه کوي ورګته پړې راواغسته او پړې ته چیلي نشته او کلاو چیلي دی هغه پسې یې ورمنډه کړه ورګه ښه دی راوینیسو. ګوره ښه دا به دې سچلو سره کي دا به دې یا په ورګه دته وګوره ښه دا ګوره لکه د هغې په غېږ کوي یې او خو دا بلکل پاک لیونی دی ښه دا قاضي شاهد امین خمدر صاحب ما ډېر خوشحاله دی. بس دې هر ځای کې به خپل سور بجاوي بس د سور زندگی تیری بس چې څه په وزن باندې ځان خوشحاله کم دې بل انسان هم خوشحالي او په خپل هم ځان خوشحاله ساتي. خو دا ځینې خلک ورته هسې چې کوم دی غوسه کېږي او بس رټی او غوسې پې کوي او بس
دا یوه خیر دی. الله تعالی دی ته نیکې هدایت وکړي. قاضي شهید امین خمدر صاحب داسې انسان نه دی چې کوم انسان په زړه صفا وي هغه سره الله تعالی وي. دا یوه خیر دی. قاضي شهید امین خمدر صاحب خپل عادت په یری نه ښه جوخ مذاق کوه خلکو سره، د چا د کس دی کوه او ښه په خوشحالۍ زندګي تېروه. خلک په خپل کار کې که د خلکو په اشارو د خلکو په دغه باندې زندګي تېری که نه یو ورځ به هم تېره نه کړې. په خپله خوښه په خپل سور او په خپل سوچ باندې زندګي تېروه. مزې کوه مزې خپل کار به کې دا خلکو. ماشاءالله بس لګیا یو. شهاد استاد لګیا چیلې حلال کو خو د چیلي کې ماشاءالله ډېر زیات زور و کنټرول مې کو. ماشاءالله خلط یې ووالی خو بس کنټرول مې کو. واقع په ماته وګوره که نه ښه په جوش سره روان دی. پاسول یې وکړو ښه ټیټ بنډاري ته وګوره. دی خو بس کله خوا کله دی خو راځي او په ځان باندې چې کوم دی چیلي چې کوم تازه حلال کو د هغې وینه راوالي او ځان باندې ومږي چې ما کار وکړو بنډاري. ګوره ښه تاسو کتی شئ نوي نوي کسانو ښه مخلوق راغلی دی. زموږ ایرکون کمپني دوبۍ اجمان ډېره مزه وکړله. دا ګل نواز خان له او محمد سید لګیا دي په یو چیلي باندې اړم دي. د دې کم از کم 3 ګنټې وشوې چې دا یو چیلي دي صفا نه کو. 3 ګنټې بعد د دې چیلي نه دي سرمن ویسته خو بیا هم دي اطمینان کې نه چې دا مونږه ډېر زر وویستو خو 3 ګنټې دي ته ډېر زر ښکارېدو. دا یو چیلي دی 200 یې پې لیکلي دي. دا 200 دی نمبر دی. دی اوس خوراک کوي. ماشاءالله دا ګوره ملګري لګیا دي ډېر په خوشحالۍ سره. واقف ماما ریډه را خلاصه کړې ده. صدروم خپه ناست دی. دی خوا دا سرونه دي. مولانا صاحب ته وګوره راغلی دی قرباني یې حلاله کړه. ماشاءالله دا چیلې ګوره ښه دا به دی اوس په یوازې را خلاصوي. مولانا صاحب په غوسه کې او په جوش کې راغلی دی. دا به ګوره اوله کوله کوه ته ظالم شي په یوازې باندې را غورځوي. ورګه شهاد استاد ډېر په جوش کې راغی او اوس په د چیلي نه سر لرې کړي. ګوره ورته ښه انصر ولم ځان را ورسو محمد سید ولم ځان را ورسو. ګوره ښه ماشاءالله الله اکبر. بس ویني تاسو ته ما ووایي چې د ایرکون مخلوق ډېر په جوش او ښه د زړه نه قربانو له خدمت له راغلي دي. ویډیو ګورې شیر کې لایک دی به اوس خویږي دی ښه دا یو تورې بس ما ویډیو بنده کړه دی دې کې خویدلې دی را پرېوتو خو بس الله خیر کو. ماشاءالله ټول ښه ښکلي لګري. دا اوس مونږ دننه رالو دننه چې کوم دی خمزدار تارپار غوړېدلی دی او ټول مخلوق ښه ښکلي ورکر او لیبر لګیا دی. غوښې جداګ دي هډوکي والا غوښه جداګ دي خپې جداګ دي او لګیا دي واز کې جداګ دي. ډېره مزه کوي. شاباش ډېر خوند دی ډېره مزه یې وکړله. دا مونږ اوس چې کوم دی تیکې کوو ښه ښکلې په خوشحالۍ او ښه مزېدارې تیکې کوو. نو تاسو اوس تیکې مونږ سره ووینئ او راځئ که خورئ ښکلې ګرمې یخې نرشه ګرمې تیکې. مرسلین لګیا دی تیکې اورې انګار کړی دی او سیخانې ورته ښه ښکلې یخې دي. د غویي غوښه ده غټه غوښه ده او ببوز یې شروع کړو. دا مرسلین دی دا سوټا شریف دی حکیم کاظمی دی او ډېر په جوش سره لګیا دی. ډېره مزه یې وکړله. دی پاسې دی یاره ګرمي ولې وشوه. دا اوس قاضي شهید امین خمدر صاحب ناست دی او تیل ورکوي تیکې کوي ایله تیل ورکوي چې ډېر ښه ښکلې په ښکلې مزېدار نمکیني او ښکلې راشي که نه تیل د دې لپاره ورکوي. ماشاءالله ماشاءالله ډېره مزه یې وکړله.
تاسو چې وګورئ ډېره خوند یې وکړو، ډېره مزه یې وکړه یاره. دا دی اوس مرسلین تپوس وکړو دا آیل د څه لپاره دی. ما ورله جواب ورکړو چې دا آیل او دې کې مساله ده دا به د تیکوله پټوله چې کوم دی داسې لږ لږ ورکوي نو دې سره دا ذایقه راپرېږدي ډېره مزه کوي بیا خوند یې ښکلي. دا سیخ په لږ ساعت پس تاوی راتاوی چې ټول یو برابر پوخ شي او ښکلې ذایقه مند ښکلې راشي. ماشاءالله ډېر مزیدار خوند او ښکلې تیکې راغلې وې. دا کږې ګوته پکې مرسلین وښولې تاسو ولیدې. قاضي شهید امین همدرد صاحب تاسو لیدې چې تیکې ورسره دي ماشاءالله چیلې یې نیولې دی. دا وګوره بیا قاضي شهید امین همدرد صاحب ډېر ښکلی په خوشحاله موډ کې دی.